دلته چې کله بجټ پاس کیږي په دې بجټ کې د خانو د پاره حصہ وي په دې کې د کرکټ د پاره حصہ وي تاسو به بل ورځ کې تللی وي وای زمونږ د کرکټ پلان کې کوچ ته دومره کروڑ روپۍ ماهانه تنخواه خزانه نه ملاوي په دې کې د بيدینۍ د استاد د پاره تنخواه وي د کرکټ د استاد د پاره تنخواه وي لیکن د اسلامي ملک اسلامي ریاست په دغه سالانه بجټ کې د جماعت د پاره 15 روپۍ دی سینما د پاره وی جماعت د پاره دی په دې کې د ډمانو د پاره وی په دې کې د علماو قاریانو د پاره دی هغه ته پته را مونږ هغه بیرحمه معاشره کې اوسېږو چرته چې نن قرآن مظلوم دی چرته چې نن دین مظلوم دی چرته چې نن ګیرو پګړۍ مظلومه ده چرته چې یو مسلمان ذهندار دی په کم بچي انګریزي تعلیم حاصلې پیسې په لګي وخت ورته ورکي لیکن په کم بچي چې قرآن او دین زده کوي هغه بچي لا وارث دی هغه بچي په هغه باندې پیسې لګول د مسلمان په ذهن کې راځي هغه ته وخت ورکول د مسلمان په ذهن کې راځي هغه قاری صاحب ته پته ده د دې وجه نه هغه پکړو پاکې تیری مشکلات برداشت کوي تکالیف برداشت کوي لیکن ستاسو د دین جنډې بلند ساتلې الحمدلله احساس وکړئ محترمو د دین زموږ تاسو د ټولو شریک دی د قرآن هم شریک دی کفر لګیا دی نن د دې مدرسو د دې درسګاهونو د دې علماو قاریانو د کمزور کولو کوشش کوي هغوی کمزوري کړي دي وړ زیر لباس ته مونږ ګورئ بیګا هم هغه په کور کې پکړو باقي تېرې شوې لیکن تا ته نه ښایي هغه په لباس باندې وکړي دې وجې نه عزم وکړي او ډېره بې وفایي به وي دا بچی چې د سر درد دی دلته نشي برداشت کولی دا چې دلته دین او قرآن زده نه کړي دا چې تر جهنم په اور کې سوځېږي بیا به دا څنګه برداشت کړي مسلمان دغه قاري صاحب خو ستا د بچي دا ضروريات پوره کوي ته د هغه قاري صاحب د بچو ضروريات پوره نه کړي دا به څومره بې وفایي وي دې وجې نه عزم وکړئ چې موږ به خپلو مدرسو علماو ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز نه نه ټول ووایي انشاءالله ملګرتیا به یې کوو ملګرتیا به د پیسو کوو ښه زما پوښتنه چې جومات مدرسې ته هم راشي نو موږ ته یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورته ورکړه ضروريات یې پوره کړه دعا به درته هغه وکړي او چې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي بیا خو کار نه چلېږي څه خلک به دعاګانې کوي څه خلک به ضروريات پوره کوي تقسیم د کار به کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله انشاءالله خو ووایي که نه زه بیخي قرآن غوړلی دی چې د انشاءالله خو هم ونه وایو زه ګیله کوم تاسو ته پنجاب ته ورشئ پنجابیان یقین وکړي جومات کې د مونځ والا څوک نه وي لیکن ته ورشئ سیګان پکې لګېدلي مونږ چې دلته پنکې هم لګوو که نه قسم دی تاسو پښتانه احساس نه کوئ تر هغه وخته پورې تر څو چې درته محترم صاحب قاري صاحب مولوي صاحب دکان ته نه وي درغلی حاجي صاحب ستا بچي چې پکې سبق وایي تاسو چې پکې مونځ کوئ هغه جومات ته د یو څو پنکو ضرورت دی لږه چنده به رانه کړي ځان ستاسو بچو ته سبق هم وایي دغه چندو پسې هم درته درګرځي ملګرتیا وکړئ دا نعمت دی په قدرې مه کوئ الله به درنه والي او کفر نن کوشش کوي دا کمزوري کوي ځکه هغوی ته پته ده نن مسلمان د خپل دین نه غافله دی د خپل تهذیب نه غافله دی د خپلې عقیدې نه غافله دی هغوی د میډیا په ذریعې دنیا پیسه لګوي کروڑونه اربونه ډالرې لګوي ذرایع ابلاغ استعمالوي ستا د بچي د بېدیني کولو دپاره ستا د تهذیب د تباه کولو دپاره لیکن مخې د دا مدرسې رکاوټ دي دا علما دا ملنګان دا قاریان رکاوټ دي چې ستا د بچو په ژبو باندې د قرآن دغه دغبې هغه جاري ساتلی دي ستا تهذیب یې ژوندی ساتلی دی ستا کلچر یې ژوندی ساتلی دی هغوی ته هم پته ده چې دا نه کمزوري شوي تر هغه وخته پورې د مسلمان بچی مسلمان نسل د مسلمانانو دین بربادول مشکل دی دې وجې د مسلمانانو عزم وکړي چې موږ به خپل دین خپله مدرسه علما چاته کمزوري کولو ته نه ورکوي انشاءالله څنګ به ورسره ولاړ یو ځکه که دا کمزوري شو را روان نسل به هم حیا نه پېژني ایمان به نه پېژني خیرت به نه پېژني د حلالو حرامو تمیز به نشي کولی بیا به دلته دی په نوم باندې مسلمان وي دی به اصل کې یهودي بیا کوو به ورسره ملګرتیا انشاءالله بس اخري خبره درته کوم مثلا نن څوک ګورئ بېدیني ده خپل بچي راولېږي د مدرسو جوماتونو ته که څه نه هم شي زده کولی چې دې ماحول کې پاتې شي خبره الحاد طرف ته روانه ده تباهۍ ته روانه ده
او دویم د مدرسو علماء سره ملګرتیا وکړي د اهل حق علماء لمنې ونیسئ یقین وکړه ستاسو په دین باندې څومره نن ستاسو هغه کلمې پسې هم خلک ورسېده چې لا اله الا الله محمد رسول الله به ویل هغه هم درته څوک نه پرېږدي قسم دې دین درله نه پرېږدي نه پرېږدي علماو پسې کلک اوسېږي دې علمنې ونیسئ دغه د نجات لار د علماو لمنې مه پرېږدئ په هر میدان کې علماو لاسونه ونیسئ دغه ستاسو خیر خواهان دي کوو به انشاءالله